څومره روپۍ سړی ولري پر هغه باندې قرباني کیږي. زه به د نن ورځې حساب درکړمه، د پاکستان مطابق حساب به درکړمه، تقریبا 2.5 تولې سپین زر سړی ولري یا یې قیمت ولري. قیمت یې څو دی؟ یوه توله تقریبا هغه د په 200 روپۍ ده. افغانستان والا د خپل حساب وکړي، امارات والا د خپل حساب وکړي، سعودي والا د خپل حساب وکړي، د کینیډا او استرالیا او امریکې والا د خپل حساب وکړي، برطانیې والا د خپل حساب وکړي. 2.5 تولې سپین زر څو قیمت جوړیږي؟ زموږ پاکستاني تقریبا 1,45,000 روپۍ جوړیږي. که د اختر په ورځ چا 1,45,000 روپۍ ودرلودې، له قرضه خلاصې وې، له پوره خلاصې وې، بیا پر ده باندې قرباني چې د هغه واجبه ده دی به قرباني کوي. اوس که د دومره روپۍ درلودې او بیا یې قرباني ونه کړله، پیغمبر علیه السلام فرمایي زموږ عیدګاه ته به راځې نه، زموږ عیدګاه ته به راځې نه. اوس بله خبره درته کوم. خبره دا ده عزیزان چې دغه قرباني د اختر د سهار سې ونسې، د اختر په اوله یو سړی مفلسه روپۍ نه درلودې پر د قرباني نسته، د اختر په دویمه دی غریب مفلسه روپۍ نه درلودې قرباني نسته، د اختر د درېیمې ورځې د لمر پرېوتو څه مخکې دلته 1.5 لک روپۍ رالې پیدا یې کړې. اوس به چیز کېږي؟ پر ده باندې قرباني واجب شو، دی به دا قرباني کوي. په خبره سر خلاص وه. خامخا د اختر سهار نه دی، د اختر د سهاره سې ونسې، د اختر د درېیمې د لمر د پرېوتو په دغه مابینځ کې که څوک مالداره سو، دی غریب و مالداره سلو، پر ده باندې قرباني چې د هغه واجبه ده. یا یو سړی چې دی هغه مسافر و، پر مسافر خو قرباني نسته و، قرار دی د مسافرۍ څه د اختر په دویمه رالی، یا د اختر په درېیمه د لمر پرېوتو د ماځګره څه مخکې رالی، روپۍ لري، اوس پر ده باندې قرباني نسته، دی به قرباني چې د هغه کوي. یا یو سړی داسې دی چې د اختر په ورځ د روپۍ درلودې، قرباني یې ونه کړله، په دویمه باندې درلودې، قرباني یې ونه کړله، په درېیمه باندې دی مفلسه سو، دی مفلسه سو، روپۍ ځینې ولاړې پر هره خوا چې تللې دي. اوس د درېیمې ورځې د لمر ختو څه مخکې دی مفلسه سلو، د قرباني ولاړه ختمه شوله. یا یو سړی چې دی هغه د اختر په درېیمه د لمر پرېوتو څه مخکې دی ولاړی مسافر سو، پر مسافر باندې قرباني نسته، دی خلاص دی. لکه مسافر چې کور ته رالی، قرباني نه و باندې چې کور ته رالی د اختر دویمه درېیمه ده، پر ده قرباني واجب شوله. دغسې که یو سړی پر کور د اختر په درېیمه د لمر پرېوتو څه مخکې ولاړی مسافر سو، بیا قرباني چې د هغه د ده څخه لیرې شوله، پر ده باندې دغه قرباني چې د هغه سته نه.